ګرانو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ د نن ورځې ټاپک دی اپسټاسس. په اپسټاسس باندې به خبرې کوو. راځو اپسټاسس ته. فرسٹ آف آل تعریف کوو. Two independent genes which are not the members of allelic pair which affect the organism in such a way that one gene masks the effect of other or it hide or suppress the effect of other gene. This phenomena is called epistasis. کله چې دوه آزاد جینونه چې د یو بل الیل نه وي او په ژوندي موجود داسې اغیزه ولري چې یو جین د بل جین اغیزه پټه وساتي، یعنی د یو جین په شتون کې بل جین خپل اثرات ونه ښایي، دغې پدیدې ته اپسټاسس وایي، یعنی دغه فینومینا ته اپسټاسس وایي. یعنی په اپسټاسس کې انټراکشن د دوو جینونو ترمنځ وي. دغه جینونه په خپلو کې الیلیک پیرونه وي، دا جینونه نان الیلیک پیر او په خپلو کې داسې انټراکشن کوي چې یو جین د بل جین اثرات هایډ کوي یا سپریس ساتي، پټې ساتي. په اپسټاسس کې یعنی په دغه انټراکشن کې دوه ډوله جینونه خپلو کې تعامل کوي او دغه د اپسټاسس چې کومه فینومینا ده دا رامنځته کوي چې دغه جینونه یو د اپسټاټیک په نوم باندې یادېږي او بل د هایپوسټاټیک په نوم باندې یادېږي. اپسټاټیک جین موږ تاسو داسې تعریفوو: د جین which masks the effect of other is called epistatic gene. یعنی هغه جین چې هغه د بل نان الیلیک ممبر جین اثرات پټ ساتي، دغه جین د اپسټاټیک جین په نوم باندې یادېږي. کله چې یو جین د بل جین اثر پټ وساتي دغه عملیه د اپسټاسس په نوم باندې یادېږي. لپاره چې موږ تاسو کومه خبره وکړه او کوم جین چې دغه عملیه ترسره کوي، یعنی کوم جین چې د بل نان الیلیک ممبر جین اثرات پټ ساتي، دغه جین د اپسټاټیک جین په نوم باندې یادېږي. سیکنډ ون موږ تاسو سره هایپوسټاټیک جین دی. اپسټاټیک هم موږ تاسو ویل چې اپسټاټیک هغه جین دی چې د بل جین یعنی د نان الیلیک ممبر جین اثرات پټ وساتي، دغه جین د اپسټاټیک په نوم باندې یادېدو. دویم ډول چې کوم جین دی هغه د هایپوسټاټیک جین په نوم باندې یادېږي. یعنی the gene which cannot express itself in the presence of other non-allelic members of gene is called hypostatic gene. یعنی هغه جین چې هغه د بل داسې یو جین چې هغه د الیلیک ممبر غړی نه وي د هغه له وجې نه سپریس پاتې شي یا له هغه وجې نه خپل اثرات شو کولی نه شي، نو لهذا دغه جین د هایپوسټاټیک جین په نوم باندې یادېږي. یعنی هغه جین چې د بل جین په موجودیت کې خپل اثرات یا اغیزې نشي څرګندولی، د هایپوسټاټیک جین په نوم باندې یادېږي. راځو موږ تاسو خبره کوو په ډامیننټ او اپسټاټیک جین باندې. لکه څرنګه چې موږ تاسو مخکې په منډالیزم کې په ډامیننټ باندې خبرې کولې، دلته موږ تاسو په اپسټاټیک باندې خبرې کوو. آیا د دغه ډامیننټ جین او د اپسټاټیک جین ترمنځ څه فرق دی؟ ځکه ډامیننټ جین په موجودیت کې یو جین خپل اثرات نشي شو کولی او د اپسټاټیک جین په موجودیت کې هم یو جین خپل اثرات شو کولی نشي. The difference between dominant and epistatic gene is that the dominant gene are the member of allelic pair but and epistatic gene are not. دا فرق دا دی د ډامیننټ جین همدا فرق دا دی چې ډامیننټ جین د الیلیک پیر غړي وي. لکه مخکې چې تاسو ته ما ویلو په منډالیزم کې چې ډامیننټ جینونه چې کوم دی دا د الیلیک پیر غړي وي، لیکن اپسټاټیک جین چې کوم دی دا د الیلیک پیر غړي نه وي. اټ مینز ډامیننټ چې کوم تاسو او ریسیسیو چې کوم جینونه وه دا په یو هومولاګس کروموزوم باندې بلدي شتونو، لیکن اپسټاټیک او هایپوسټاټیک چې کوم جینونه لري دا په یو هومولاګس باندې نه، دا په مختلفو کروموزومونو باندې شتون لري. نو یاد ساتئ کله چې د اپسټاسس عملیه موجوده وي، دغه فینومینا موجوده وي، نو under the phenomena the ratio is 9:331 is modified into 12:31. یعنی د اپسټاسس د پدیدې لاندې یعنی دغه فینومینا لاندې چې کوم ریشو د لایف انډیپندنٹ اسارټمنټ چې هغه موږ تاسو سره 9:331 وه دا چینج کیږي، دا موډیفای کیږي 12:3:1 ریشو ته.
راځو خبرې پې کوو د نوموړي پدیدې لاندې لکه څرنګه چې پاس تاسو ته ما دا خبره وکړه 9 نسبت 3 نسبت 3 نسبت 1 متناسب چې کوم دی دا 12 نسبت 3 نسبت 1 تناسب ته تغیر مومي یعنی چې کله د جینونو ترمنځ د اپسټاسس عملیه موجوده وي نو دغه د انډیپندنت اسارټمنټ د F2 نسل چې کوم ریشو کوم تناسب دی چې هغه 9 نسبت 3 3 1 دا 12 نسبت 3 نسبت 1 ته څه کېږي تغیر مومي د لومړي ځل لپاره د اپسټاسس عملیه په کدو کې تر مطالعې لاندې ونیوله شوه په نوموړي نبات کې د کدو د زیړ رنګ لپاره کیپیټل وای جین موجود دی دغه جین په شین رنګ باندې غریزیت لري همدارس په نوموړي نبات کې د سپین رنګه کدو لپاره کیپیټل ډبلیو جین موجودیت لري کوم چې په کیپیټل وای باندې غریزیت لري لکه څنګه چې پاس موږ تاسو دا خبره وکړه چې د کدو په دغه نبات کې د کدو د زیړ رنګ لپاره کیپیټل وای جین موجود دی لیکن کیپیټل وای جین چې کوم دی دغه جین په شین رنګه باندې څه شی لري غریزیت لري او همداراز یو بل جین هم پکې موجود دی چې هغه د وایټ کلر لپاره دی چې ډبلیو باندې موږ تاسو شو کوو دغه جین چې کوم دی دا به موږ تاسو سره په کیپیټل وای یعنی زیړ رنګه جین باندې څه شی لري غریزیت لري یعنی د سپین رنګه جین ډبلیو په زیړ رنګه جین کیپیټل وای باندې غالب دی ډومیننٹ دی او حالانکه چونکه دا اپسټاسس دی دواړه خپلو کې نان الیلیک ممبرز دي ډبلیو جی نه کوون کې اثر لري په کیپیټل وای باندې یعنی چې کله کیپیټل ډبلیو په زایګوټ کې موجودي کیپیټل وای خپل اثرات شو کولای نشي او د کیپیټل وای جین اغیزه پټ ساتي یعنی د ګډو چې کوم کلر دا موږ تاسو سره وای ټي او زیډ بنئ ځکه چې کیپیټل ډبلیو موږ تاسو سره اپسټاټیک خاصیت لري او کیپیټل وای موږ تاسو سره هایپوسټاټیک لري کله چې ډبلیو جین موجود وي د کدو رنګ به سپین وي لیکن د ډبلیو جین ته نه موجوده لکه بل د کدو رنګ به زیډ وي یعنی کله چې په ځای ګوډ کې کیپیټل ډبلیو موجودي د کدو رنګ به شي سپین وي هغه داسې چې کیپیټل ډبلیو موږ تاسو سره اپسټاټیک دی لیکن کله چې ډبلیو جین موجود نه وي نو کیپیټل وای خپل اثرات شو کولی شي اما کله چې د زیړ رنګ جین کیپیټل وای موجودیت ونه لري نو د نوموړي کدو رنګ به شین وي په دې ځای باندې یو ځل بیا موږ تاسو یو نظر واچو داسې وي چې کله کیپیټل ډبلیو جین موجود وي د کدو رنګ به څه وي سپین به وي لیکن د ډبلیو جین د نه موجودیت له کبله یعنی کله که په یو زایګوټ کې کیپیټل ډبلیو موجود نه و نو د کدو رنګ به څه شي زیړ وي ځکه کیپیټل وای موجود دی چونکې اپسټاټیک جین نشته هایپوسټاټیک خپل اثرات شو کولی شي اما کله چې د زیړ رنګ جین کیپیټل وای موجودیت ونه لري یعنی کیپیټل وای موجود نه دی موږ تاسو به ویلو چې کیپیټل وای جین چې کوم دی دا په شین رنګ باندې څه شی لري غریزیت لري لیکن چې کله په دغه کدو په بوټي کې کیپیټل وای جین موجودیت ونه لري د نوموړي کدو رنګ به څه دا به شین موږ تاسو سره د شین زیړ او سپین رنګ جینوټایپ په لاندې ډول باندې وي یلو green white genotype په دې ډول باندې دي کوم تاسو ګورو ww capital Y small w small y small y capital W capital Y small y. When crosses were made between a white variety with genotype homozygous for both the dominant gene, white green variety, both are homozygous recessive. In F2, 3 types of plant appear: white, yellow and green. White موږ تاسو سره به سمرو 12 پسو کې پښپاړه سکی yellow وڅوي 3 پښپاړه سکی همدارنګي green چې کوم ده پسو یو پښپاړه سکی په F2 نسل کې موږ تاسو سره د لاس راځي کله چې د سپین کدو لرونکي نباتات چې جینوټایپ د لحاظ خالص غالب د سپین او زیړ رنګ لپاره د شین میوه لرونکي کدو نبات سره چې د جینوټایپ د لحاظ خالص مغلوب و تزویج کړل شو نو په F2 نسل کې 3 ډول نباتات راڅرګند شول یعنی لکه څنګه چې بار ما تاسو دغه ځای کې ویل وایټ یلو گرین وایټ په څنګه 12 په نسبت و یلو څو 3 نسبت او گرین څو یو نسبت په څو کې پښپاړه سو کې out of 16 zygote at least will carries one gene W and they are white because its W is epistatic although capital Y is present but it is hypostatic. 3 carries at least one capital Y but no capital W, so the color is yellow
and small w is hypostatic. And at least one carries now capital Y and now capital W, so the color is green. د شپاړه جینوټایپ له جملې څخه دوله جینوټایپ او کیپټل ډبلیو جین لري کوم چې سپین رنګ لري ځکه چې نوموړی جین اپیسټاټیک خاصیت لري څنګه چې ما تاسو ته بر وویل چې کله په کم زایګوټ کې کیپټل ډبلیو موجود وي کیپټل واي خپل اثرات شو کولی نه شي نو لهذا د کدو کلر به څه شي دا موږ تاسو سره وایو سره له دې چې کیپټل واي جین موجود دی او هایپوسټاټیک دی جین دی خپل اثرات نشي څرګندولی نشي ښودلی د شپاړه جینوټایپ له جملې څخه درې جینوټایپ جین کیپټل واي لري لیکن ډبلیو جین نه لري تاسو ته مې ویلي وه چې کیپټل ډبلیو موجود دی دا اپیسټاټیک دی کیپټل واي خپل اثرات شو کولی نه شي لکه څنګه چې په بهرني کیس کې دی شپاړه جینوټایپ کې کیپټل ډبلیو جین موجود دی سره له دې چې کیپټل واي جین موجود دی خو دا هایپوسټاټیک دی خپل اثرات شو کولی نه شي نو لهذا 12 تناسب به څه شي دا به وایټ کلري دلته که موږ تاسو وګورو د شپاړه جینوټایپ له جملې څخه درې جینوټایپ داسې دي چې هغه کیپټل واي لري لیکن ډبلیو جین نه لري نو چې ډبلیو جین نشته اپیسټاټیک جین نشته هایپوسټاټیک خپل اثرات شو کولی شي له همدې کبله یې رنګ زیړ وي ځکه چې سمال ډبلیو جین هایپوسټاټیک دی خپل اثرات نشي څرګندولی همداراز دا شپاړه جینوټایپ له جملې څخه یو داسې و چې نه کیپټل واي او نه دا کیپټل ډبلیو در کوم چې شین رنګ ځکه کله چې په یو زایګوټ کې نه کیپټل ډبلیو موجود دي او نه کیپټل واي څه شی موجود دي د دواړو د نه موجودیت په صورت کې کلر به څه شي موږ تاسو سره دا به شینیم ځکه نه کیپټل ډبلیو موجود شته چې کوم د وایټ کلر لپاره دی او نه کیپټل واي موجود شته چې کوم د یلو کلر لپاره دی نو لهذا د دغې کدو رنګ موږ تاسو سره څه شي شین به دلته که موږ تاسو وګورو F1 فینوټایپ میل وایټ او موږ تاسو وایو کراسي کوي چا سره فیمیل سره چې هغه داسې کدو پروډوس کوي چې هغه ګرین او میل یې پروډوس کوي وایټ د جینوټایپ به موږ تاسو وایو لکه څرنګه چې کیپټل ډبلیو کیپټل واي دلته که موږ تاسو وګورو کیپټل ډبلیو موجود دی اپیسټاټیک خاصیت لري او کیپټل واي موجود دی خو د خپل اثرات شو کولی نه شي هایپوسټاټیک دی نو لهذا دغه انډیویجوال موږ تاسو سره میل چې کوم دی دا وایټ دی فیمیل ته موږ تاسو راځو لکه څنګه چې پاس تاسو ته ما دا خبره وکړله چې کله په یو زایګوټ کې نه کیپټل واي موجود دی او نه کیپټل ډبلیو موجود دی دواړو د نه موجودیت په صورت کې به د کدو رنګ څه شي شین به وي نو که موږ تاسو وګورو نه کیپټل ډبلیو موجود دی نه کیپټل واي یعنی دلته موږ تاسو سره سمال ډبلیو او سمال واي دی د دواړو د کراس په نتیجه کې که موږ تاسو F1 نسل وګورو میاسس به وشي ګیمیټ به جوړ شي د ګیمیټ د جوړېدو نه بعد به فرټلایزیشن صورت ونیسي فرټلایزیشن په نتیجه کې که موږ تاسو وګورو کیپټل ډبلیو سمال ډبلیو کیپټل واي سمال واي اوس که دې ځایګوټ کې موږ تاسو وګورو کیپټل ډبلیو موجود دی کیپټل واي هم شته لیکن کیپټل ډبلیو اپیسټاټیک خاصیت لري او کیپټل واي هایپوسټاټیک دی د خپل اثرات شو کولی نه شي نو لهذا فینوټایپیکلی د کدو کلر به موږ تاسو سره څه شي وایټ دی که چېرته موږ تاسو سیلفینګ وکړو F1 ضرب F1 وکړو نو ګیمیټ به جوړ کړلی شي څلور ډوله ګیمیټ به جوړ کړلی شي د انډیپینډنټ هایپوتیسس د نظریې مطابق همدارنګه هلته هم څلور جوړ کړلی شي څلور ګیمیټ به د څلور ګیمیټو سره کراس کړو یعنې څلور ګیمیټ چې کوم سپم تولید کړي دي دا به د اوم د ګیمیټونو سره څه کړو دا به سره کراس کړو یعنې دا موږ تاسو سره څلور ډوله څه شی دي موږ تاسو سره سپم دي سپم ګیمیټ او دا موږ تاسو څلور ډوله د اوم ګیمیټ دي د دواړو د کراس په نتیجه کې که موږ تاسو وګورو 14 ډوله جینوټایپ به موږ تاسو سره راځي 14 ډوله جینوټایپ ټیک شو دا موږ تاسو سره لاسته راځي 14 ډوله 14 انډیویجوال به موږ تاسو سره لاسته راځي چې دا په درې دا موږ تاسو سره په درې ډوله باندې لکه بره چې موږ تاسو خبرې وکړلې چې هغه به داسې چې د 14 جینوټایپ له جملې څخه به 12 جینوټایپ چې کوم ډبلیو کیپټل ډبلیو جین لري دا به سپین رنګ ولري همدارنګه د 14 جینوټایپ له جملې څخه 3 جینوټایپ چې کوم موږ تاسو سره کیپټل واي لري لیکن کیپټل ډبلیو نه لري دا به زیړ رنګ ولري او یو جینوټایپ به داسې چې هغه به نه کیپټل ډبلیو ولري او نه به کیپټل واي ولري نو لهذا دا موږ تاسو سره څه شي دا به شینی دلته موږ تاسو وګورو 14 جینوټایپ دي چې دا په درې ډوله باندې دي هغه داسې چې 12 جینوټایپ موږ تاسو سره دلته داسې دي چې کیپټل ډبلیو لري نو لهذا دا به وایي چې موږ تاسو وګورو یو دا دی کیپټل ډبلیو لري بل دا دی بل دا دی بل دا دی دا څو شو څلور
د 15 د 6 د 7 د 8 د 9 د 10 د 11 د 12 موږ تاسو ګورو په دغه 12 جینوټایپ کې کیپټل ډبلیو موجود دی نو لہذا د کدو کلر به څه شي دا موږ تاسو سره سپینی راځو د 14 جینوټایپ څخه 3 جینوټایپ داسې دي چې هغه کیپټل ډبلیو نه لري د کیپټل ډبلیو د نه موجودیت له کبله کیپټل واي شته چې کوم هایپوسټاټیک وو لیکن چون کې ډبلیو جی نشته چې دا نه هیڅ دا هایپوسټاټیک خپل اثرات شو کولای شي نو 3 جینوټایپ به داسې د 14 جملې څخه چې دا موږ تاسو سره یې لدی چې یو دا لیکن اټلیس یو جینوټایپ پکې داسې دی چې دا نه کیپټل ډبلیو لري او نه کیپټل واي لري د دواړو د نه موجودیت له کبله د کدو کلر به څه شي دا به شینی دویم اگزامپل موږ تاسو اخلو دغه اگزامپل که موږ تاسو وګورو دا موږ تاسو په دهلیه پلانټ کې اخلو دلته هم دوه ویرایټیانې موجودې دي دوه جینونو ترمنځ هغه داسې چې جین آی پروډیوسز د افیکټ اف ایوري کلر اف فلاور یعنی جین آی موږ تاسو سره موجود دی دغه جین آی پروډیوس د افیکټ اف ایوري کلر اف فلاور دا فلاور ته ایوري کلر ورکوي I is dominant over the small I, and whenever small I is present, the flower color will be white. Yellow color is produced by another gene, capital Y, and this capital Y suppresses the effect of capital I. Whenever capital Y is present, flower color will be yellow. When capital Y is absent, the flower color will be ivory. When I is present, and will be white of absent. Cross between a plant with ivory flower with yellow flower, the F1 will be. And کچرته کې موږ تاسو کراس کوم ایوري د چا سره ایوري پلانټ چې موږ تاسو ایوري فلاور دا څه کو کراس کو د یلو فلاور سره دا وګورئ پینوټایپیکلی د ایوري فلاور دا موږ تاسو سره یالو دی تاسو ته ما ویلو چې کیپټل آی دغه ته مې دا پروډیوس د افیکټ اف ایوري کلر اف فلاور دا ګول ته چې کوم دی ایوري کلر ورکوي او کیپټل واي چې کوم دا څور کې دا یلو کلر ورکوي نو لہذا کیپټل واي د یلو د پاره ریسپانسیبل دی او کیپټل آی د ایور د پاره که چېرته دغه دواړه ډوله نباتات موږ تاسو خپلو کې سره کراس کوو نو د کراس په نتیجه کې که موږ تاسو وګورو دلته کې به موږ تاسو سره 14 جینوټایپ رامنځته شي چې موډیفیکیشن تغییر به یو مکرنګي لکه څنګه چې پاس موږ تاسو خبره وکړه په کدو کې رزو همدغه مثال ته تاسو په ښه پوه شئ په پښتو کې په دهلیه پلانټ کې دوه جینونه موجود دي کیپټل آی دوه جینونه موجود دي کیپټل آی جین په نوموړي نبات یو بل ته سپین رنګ ورکوي آی جین غالب خصوصیت لري په سمال آی باندې او سمال آی نشي کولی چې د آی جینا په موجودیت کې خپل ځان څرګند کړي نو په نتیجه کې به د ګل رنګ څه شي سپین به وي یعنی ایوري کلر پروډیوس کوي همداراز په نوموړي نبات کې د زیړ رنګه ګل لپاره کیپټل واي جین موجود دی دغه جینا د کیپټل آی جینا کوم چې د سپین یا ایور رنګه ګل لپاره د اثرات پټ ساتي یعنی کیپټل واي دا دلته اپسټاټیک خاصیت لري په چا باندې په کیپټل آی باندې لري او نشي کولای چې خپل خصوصیات څرګند کړي نو کله چې کیپټل واي جین موجود دی د ګل رنګ به زیړ رنګ ولري او د نه موجودیت په صورت کې به د ګل رنګ سپین وي او مکه کیسه لکه څرنګه چې موږ تاسو سره په کدو کې وو چې هلته موږ تاسو سره کیپټل ډبلیو موجود وو نو کیپټل واي به خپل اثرات نه شو کولی کیپټل ډبلیو اپسټاټیک وو او کیپټل واي هایپوسټاټیک وو لیکن په دهلیه پلانټ کې دلته که موږ تاسو وګورو دلته د کیپټل واي او کیپټل آی ترمنځ دغه انټراکشن دی په دې انټراکشن کې د همیشه لپاره کیپټل واي چې کوم دی دا اپسټاټیک دی او کیپټل آی دا هایپوسټاټیک دی یعنی کیپټل آی په کیپټل واي په موجودیت کې کیپټل آی خپل ځان شو کولی نشي نو کله چې کیپټل واي جین موجود وي د ګل رنګ به زیړ رنګ ولري او د نه موجودیت په صورت کې به د ګل رنګ سپین وي کله چې سپین ګل نباتات ایور د زیړ ګل نباتات سره تزوید شي نو لاسته راغلی افون موجوده به زیړ ګلان ولري لکه څنګه چې بره موږ تاسو خبره وکړه که دا سره موږ تاسو چېرته کراس کړو نو افون نسل به موږ تاسو سره څه شي دا به یلو کلر ولري یعنې ایوري فلاور که چېرته کراس کړو د یلو فلاور سره نو F1 نسل که موږ تاسو وګورو دا به څه شي دا به یلو وي که موږ تاسو دلته وګورئ دکه یو دی یلو کلر به ولري د یلو کلر چې کوم فلاور دی که دا چېرته موږ تاسو راوالو
دغه ځای کې چې کوم موجود دي کیپیټل آی سمال آی کیپیټل وای سمال وای دا یو لري ځکه کیپیټل وای شته اپسټاټیک ده کیپیټل آی خپل ځان شو کولای نشي دا هایپوسټاټیک ده نو په نتیجه کې به فن نسل موږ او تاسو سره یالو دی که چېرته موږ او تاسو لکه څنګه چې بره موږ او تاسو په کدو کې فن ضرب فن وکړو که دلته موږ او تاسو فن ضرب فن وکړو دلته هم هر یو انډیویجوال د انډیپندنٹ هایپوتھیسس مطابق څلور ډوله ګیمیټ جوړ کړي نو هغه څلور ډوله ګیمیټ به هم میل جوړ کړي هم به فیمیل جوړ کړي نو دغه څلور ډوله ګیمیټ چې کوم د سپرم دي او همدارنګه څلور ډوله ګیمیټ چې کوم د اوم دي د دې د کراس په نتیجه کې د فرټیلایزیشن په نتیجه کې 14 جینوټایپ به رامنځته شي دغه 14 جینوټایپ به په درې ډوله وي لکه څنګه چې ما تاسو ته به ویلي وه چې 1400 به درې ډوله وي هغه 1200 درې یا 12 نسبت 3 نسبت یا نو چونکې دلته هم د اپسټاسس چې کوم انټراکشن دی موجود دی نو لحاظ دلته به هم چې کومه ریشو دا کوم تناسب دی هماغه 12 نسبت 3 نسبت یو به وي که موږ او تاسو دلته وګورو هر یو جینوټایپ کې چې په کوم ځای کې موږ او تاسو سره کیپیټل وای موجود دي نو لحاظه کیپیټل آی خپل ځان شو کولی نه شي چونکې کیپیټل وای اپسټاټیک خاصیت لري او کیپیټل آی هایپوسټاټیک لري نو لحاظه د کیپیټل وای د موجودیت په صورت کې به دغه جینوټایپ موږ او تاسو سره څه شي دا به یالو وي دلته که وګورو کیپیټل وای شته دا یالو دی دلته هم کې په یالو دلته هم کې یالو دلته هم دی یالو لحاظه دلته هم کیپیټل وای موجود دی یالو دی چونکې دلته نشته دلته بیا شته یالو دلته هم شته یالو دلته هم کیپیټل وای شته یالو دلته هم شته یالو دلته هم شته یالو دلته که موږ او تاسو عموما په دغه زایګوټ کې کیپیټل وای موجود دی نو لحاظه دا به یالو وي دلته چې نشته دلته هم شته دلته موږ او تاسو سره شي یالو که موږ او تاسو وګورو 12 به موږ او تاسو سره یالو وي چونکې په دغه دا د اپسټاسس عملیه ده نو د همیشه لپاره به تناسب 12 نسبت 3 نسبت یو وي که موږ تاسو وګورو 1 2 3 4 5 شپږ اووه اته نهه دا څو شو 10 11 12 لیکن اوس موږ او تاسو راځو 3 نسبت ته هغه داسې چې په کوم ځای کې موږ او تاسو سره په کوم جینوټایپ کې کیپیټل وای موجود نه وي نو کیپیټل آی به خپل ځان شو کولی شي چونکې هایپوسټاټیک دی خو کیپیټل وای نشته اپسټاټیک جین نشته خپل اثرات شو کولی شي چې هغه دار چې ایوري کلر یو دا شو بل دار چې ایوري کلر د موږ او تاسو سره 2 شو بل دار چې موږ تاسو سره ایوري د شو 3 شو 3 په کې موږ او تاسو سره داسې کلر پروډوس کوي چې دا موږ او تاسو سره وځي ایوري وي لیکن یو که موږ او تاسو وګورو چې نه کیپیټل آی موجود دی چې د ایوري لپاره دی او نه کیپیټل وای دی چې د یلو کلر لپاره دی نو لحاظه دغه جینوټایپ موږ او تاسو سره څه شي دا به موږ او تاسو سره وایټ کلر کې نو لحاظه اومکه د انډیپندنٹ اسارټمنټ چې کومه ریشو 9:331 دا څه ته چینج شوه دا 12 نسبت 3 نسبت یو ته ځکه چې د دغه جینونو ترمنځ موږ او تاسو سره څه شی موجود دی لکه اپسټاسس موجود دی امید دی چې پوه شوي به وئ که بیا هم څه سوال وي نو د وټساپ له لارې تاسو کولی شئ چې رابطه وکړئ